مال د یار مینې د لویه حوصله راکړي مال د یار مینې د لویه حوصله راکړي او په هر ډګر د غمازانو حوصلې ماتوم او شعر دی ته اشاره راکړه چې ځان درنه قربان کړم زه ته اشاره راکړه چې ځان درنه قربان کړم زه یاره پښتون یم کله زه خپلې وعدې ماتوم او شعر دی که ستا غرور دی کوه قاف زه شاهین یم د سر که ستا غرور دی کوه قاف زه شاهین یم د سر او مغرور یار ستا غرور به هم په دې ماتوم. السلام علیکم ملګرو قدرمنو محبتونه مې قبول کړئ. نن مونږ د ورمړو علاقې ته راغلي وو او مونږ یو داسې شخصیت سره ناست وو چې څوک هم د پښتو ژبه او پښتو وایي نو هغوی به دا خامخا پیژني. ریاض دیوانه صاحب چې کوم دی هغه مونږ سره نن ناست دی او مونږ به د هغوی نه یو څو پوښتنې اول کوو. اول خو د ټول نه مخکې ریاض دیوانه صاحب تاسو ته به د خپل پروګرام ستړي ژوند کې هرکلی وایم. عبدالواحد روره او تاسو سره دا نور ملګري صابر شاه او مجاهد او تاسو د ډېر لرې نه راغلي د منظور مړو ته ستاسو ډېره مننه او په الله ګران شي. ډېره مننه دیوانه صاحب. دیوانه صاحب د ټول نه اول نه پوښتنه چې دا راته وایي چې ژوند مو څنګه تېرېږي، ژوند مو څنګه روان دی نن سبا؟ الحمدلله بس ژوند خو ډېر ښه روان ده. همدغه د پښتو د خدمت دپاره هلې ځلې کوو. دې نه خو وړاندې زه د پولیس په محکمې کې وم به طور سب انسپکټر زه چې کوم د ریټایر شوی ما د پولیس د محکمې نه. اوس بس دغسې ژوند تېرېږي، شعر و شاعرۍ سره لګاو ده او روان د ژوند. ډېره مننه دیوانه صاحب. دا راته ووایئ تاسو نه بله پوښتنه دا ده چې تاسو د شاعرۍ آغاز دا شروعات کله نه وکړل؟ رور جانه زما خو د شعر و شاعرۍ آغاز ډېر زوړ دی. 1974 یعنې 904 دغه کال کې ما شعر و شاعري آغاز دی شروع کړي مې ده او زما نیکه فرید جان بابا چې هغه د تعریف محتاجه نه دی، هغه فلبدي شاعر و. د خپل وخت زما چې کوم د والد صاحب هم ښه شاعر و، محمد ګل ظفر، اوس نشته دواړه په دنیا کې. الله یې دې وبخي. الله یې سره د خاورو وښي. مننه دیوانه صاحب. دیوانه صاحب بله پوښتنه دا ده چې تاسو خو شاعري کوئ، زموږ د مینهوالو قدرمنو ته دا م ووایي چې ستاسو کتاب څه لیک وغیره اوس پر دې منظریام ته راغلي دي که نه چې دې ته لږ خبر شي؟ د دې مرکې نه وړاندې خو دا خبره ما غازي نادان صاحب سره مرکې کې دا کړې وه چې یاره زما کتابونه چې کوم دا لا چاپ شوي نه دي زما کتاب. اوس د دې نه وړاندې کال مخکې ما د خپل نیکه فرید جان بابا په نوم باندې د هغه 2 کتابونه د هغه شعري مجموعه، یو دیوان فرید جان او یو کوچمال، دا ما دغه کړي چاپ کړي او دې پسې انشاءالله چې دې روان کال کې مې امید دی چې زما کتاب چاپ شي. ډېره مننه دیوانه صاحب. تاسو دا دومره ښکلې او ښایسته شاعري کوئ نو خامخا د دې په شا به د چا لاس وي چې هغوی ستاسو مطلب زما دا دی چې تاسو دا شاعري د چا نه زده کړه او استاد مو مطلب څوک و؟ عبدالواحد وروره استاد خو که زه وایم چې زما نیکه استاد و، ځکه چې د نیکه کتابونه ما کتل د هغې ډایرک اثر په ما وشو نو بس هم یو استاد تصور شو. او بیا د هغې نه بعد زما والد صاحب چې کوم د هغه سره هم زما ناسته پاسته کیده نو یو بل ته مشیرونه غزلې لوبې اورولې نو بس دغه کې هم زده کړه کېږي نو هم زما استاد دی، استاد مې و. ډېره مننه دیوانه صاحب. څه ادبي هلې ځلې مشاعرو دې له ځئ که نه دې ادبي ټولنو له؟ او ډېرو ادبي ټولنو له چې وخت راته میلاویږي نو ځمه، لکه فدا مطهر پښتو ادبي ټولنه پیشتخره او داسې لنډي ارباب ټولنو ته ځمه، راځمه اچیني ته ځمه او چاپېره چې کوم ادب مونږ وغواړي ادبي ټولنه نو هغې له ځمه. د قلندر بابا ادب له ځمه بډبېرې ته بس چې وخت میلاویږي ځمه. ډېره مننه دیوانه صاحب. خبرې او تپوسونه خو م ترې وکړل خو قدرمن مو اوس د دې د غزل د دې د لیک په انتظار یي. دا به م ته وروسته ستاسو ملاقات ختمو. نو دیوانه صاحب تاسو لیک وغیره چې کوم وي هغه د خپلو مینهوالو
والو قدرمنو ته پیش کړئ. اول خدا د کلی د وطن نه چې کوم بهر دی مسافرو ته یو غزل ډالۍ کوم چې عشق زورور دی عالمونه تر عقبا جوړوي. عشق زورور دی عالمونه تر عقبا جوړوي او د بلتانه غمونه زړونه خامخا جوړوي. او شعر دی چې بیا د 2 ورځو پسرلي سره خادي مه کوه، بیا د 2 ورځو پسرلي سره خادي مه کوه او خزان به بیا راځي بلبله تا به بیا جوړوي. او په تورو شپو کې ترېنه ستا د حال پوښتنه کوم، په تورو شپو کې ترېنه ستا د حال پوښتنه کوم، غږ راته نه کوي سپوږمۍ ستوري مې لا جوړوي. او شعر دی چې ما نه جدا د تورو غرونو مسافر آشنا، ما نه جدا د تورو غرونو مسافر آشنا او د فراق غم به هلته تا او دلته ما جوړوي. او شعر دی چې د نهنګ خولې ته مې د وصل د کشتۍ نه ولي، د نهنګ خولې ته مې د وصل د کشتۍ نه ولي او نن مې بې درېغه بې روخي د ناخدا جوړوي. او دغه تور ټکي د قلمه غواړه سپین دي د حق او د زړه په سترګو چې در وګوري دنیا جوړوي. مقطع دا چې ای دیوانه ریاضه دا د عشق دستور دی ګني، ای دیوانه ریاضه دا د عشق دستور دی ګني، الله دې نه کړي چې اشنا به خپل اشنا جوړوي. او دې پسې یو بل غزل درته وایم په لر او بر راخورومه د لیمو لمنې، په لر او بر راخورومه د لیمو لمنې او ختمې مې نه کړې د وختونو د تیارو لمنې. او په دغه خیال چې د ګلونو باغ به جوړ کړو تېنه، په دغه خیال چې د ګلونو باغ به جوړ کړو تېنه او مونږ په خپلو وینو سرې کې د لمبو لمنې، په دغه خیال چې د ګلونو باغ به جوړ کړو تېنه او مونږ په خپلو وینو سرې کې د لمبو لمنې. او غیاره څو وارې دې پرې کړې په مقراض د ستم او لنډې دې نه کړلې زما د حوصلو لمنې. او چې په گفتار او په کردار کې هیڅ تضاد نه لري، چې په گفتار او په کردار کې هیڅ تضاد نه لري، په تهمتونو آلوده شوې د هغو لمنې. او د عقیدو په اختلاف به یې توبې وباسي، د عقیدو په اختلاف به یې توبې وباسي، دا بعضې چې ښکاري تر ګیټو لمنې. او د ګناهونو په دلدل کې داسې پرېوتمه، د ګناهونو په دلدل کې داسې پرېوتمه چې اوس مې نه راځي په لاس کې د توبو لمنې. او د خپل وطن د ګلستان په حفاظت پوهیږو او لا مو پرتې دي پاس په غنو او وزغو لمنې. او خپلې پښتو باندې نازېږم دیوانه ریاضه او تل دې په ما وي راخورې د پښتنو لمنې. دیوانه صاحب ډېر زبردست، ډېر ښکلی. دا زموږ نن سبا چې کوم نوی کول دی، دې شاعرانو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ دوی چې دا نن سبا کومه شاعري کوي نو تاسو ته څه پیغام ورکوئ چې دوی څنګه شاعري وکړي؟ عبدالواحد وروره عجیبه سوال دی وکړو، خو دا خبره ده چې نن سبا زمونږ شاعرانو کې داسې شاعران را پیدا شوي دي چې هغوی څه عجیبه جدت راوړی دی شاعرۍ کې. او ځکه چې په شاعرۍ کې که ګورې نه پیغام وي، نه پکې څه د اصلاح خبرې وي، نه ورکې تصوف سره تعلق خو د سره نشته. کم شاعران دي چې هغه تصوف خوښوي او خلکو ته څه پیغامات ورکوي او نصیحت ورته کوي، نو هغه شی په اکثرو شاعرانو کې نه وینم. ډېره مننه دیوانه صاحب. دیوانه صاحب نورې غزلې به هم د نورو دې پسې به تاسو موږ ته څه اوروئ چې یو غزل به بل واورو ما ته چې واړه رسمونه رواجونه دستورې ماتوم، واړه رسمونه رواجونه دستورې ماتوم او ستا د الفت په تقاضا چې تقاضې ماتوم. او تا مې د مخ نه د خپل حسن آینه لرې کړه، تا مې د مخ نه د خپل حسن آینه لرې کړه او زه په ژړا د خپلو سترګو آینې ماتوم. تا مې د مخ نه د خپل حسن آینه لرې کړه او زه په ژړا د خپلو سترګو آینې ماتوم. او پروا مې نشته چې ستا مینې مې خوبونه یوړل، پروا مې نشته چې ستا مینې مې خوبونه یوړل، د مرګ په خوب باندې به ټولې شوګیرې ماتوم. او زه د عمل په لاره نه شومه منزل ته نږدې، زه د عمل په لاره نه شومه منزل ته نږدې، د خپل انجام په ډګر ځکه خپلې خپې ماتوم. او لټوم چاپ د یار د شونډو د کعبې په حجر، لټوم چاپ د یار د شونډو د کعبې په حجر، شونډې پرېږدمه بس د شونډو نه توبې ماتوم. لټوم چاپ د یار د شونډو د کعبې په حجر او شونډې پرېږدمه بس د شونډو نه توبې ماتوم. او ما له د یار مینې د لویه حوصله راکړي،
مال د یار مینې ده لویه حوصله راکړي او په هر ډګر د غمازانو حوصلې ماتوم او شعر دی ته اشاره راکړه چې ځان درنه قربان کړم زه ته اشاره راکړه چې ځان درنه قربان کړم زه یاره پښتون یم کله زه خپلې وعدې ماتوم او شعر دی که ستا غرور دی کوه قاف زه یې شاهین یم د سر که ستا غرور دی کوه قاف زه یې شاهین یم د سر او مغروره یاره ستا غرور به هم په دې ماتوم او شعر دی چې ستا د دیدن اختر ته ناست په انتظار یم اشنا ستا د دیدن اختر ته ناست په انتظار یم اشنا او خپله روجه به ستا د زنې په بوسې ماتوم ستا د دیدن اختر ته ناست په انتظار یم اشنا خپله روجه به ستا د زنې په بوسې ماتوم او اورېدی نه شمه د مینې مخالف خبرې اورېدی نه شمه د مینې مخالف خبرې او زه دیوان ریاض د بدو بدې خولې ماتوم